ثم أنزل على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. دا غزوه حنین تذکره کم چې د مکی مکرمه د فتح نه بعد پیغمبر علیہ السلام د قبیله حوازن سره کم چې د هغوی لوی او شاخ او مشهوره قبیله ثقیف دی او طائف کې د دوی د حوازن سره غزوه والسلام د سونه ملګرو سره رااله او دا قبیله حوازن څومره بیا دوی طریقه کار د جنگ څنګه انتخاب وکړی شو او بیا د هغې نه جنگ نه بعد صحابه و حضراتو ته لږ تکلیف هم ورسېدو. تر دې پورې مو وضاحت کړی و کله چې صحابو ته تکلیف ورسېدو دوی د میدان نه په شا شول. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ چرتم دشمن ته شا نه ده ګرځولې، چرته مو هم دشمن ته شا نه ده ګرځولې چې تښتېدلي او دا مو کړي دي چې کله د دشمن د خوا نه غشي ګزارونه تورې زیاتې شوې نو په شا شا تلي او په شا شا چې تلي نو تخمینا دومره تلي چې یاره کېدې دا حضرات وروسته شول د پیغمبر علیه السلام سره چند کسان پاتې دي. د 1200 کسانو نه والا تر 300 پورې اقوال شته. 12 کسان پاتې دي د دې نه زیات اتیا دي سل دي 300 پورې اقوال دي چې دا 300 پورې کسان دا پاتې دي. خو نور د میدان نه چرنه کوز شو پیدا روان دی په ځای د دې چې ګینې ځان پټ کړي نبی علیه السلام اعلان کو د الله پیغمبر ما او که تاسو مې نه پیژنئ نیکه مې پیژنئ د عبدالمطلب بابا نوسی ما هغه حضرات چې کم د هغې نه چاپېره جنګېدل خلفای اربعه اقسې ولاړ دي او بیا خاص کر حضرت علی رضی الله تعالی عنه مخې ته داسې کلکه توره چلوله چې څوک یې مخې ته نه را پرېښودل. خو بهر کې دا کم دی او اخوا کسان زیات دي. حارثه ابن نعمان رضی الله تعالی عنه فرمایي پیغمبر علیه السلام ماته وویل داسې وګوره څومره کسان دي ملګري. وایي چې ما وکتل یره چې کېدی شي داسې اتیاو سلو پورې خو به وي. نو پیغمبر علیه السلام ماته وویل چې دا کمې خبرې کولې تا ولیده چې څوک و دحیة الکلبي ما ته چې دا خو دحیه نه و. پیغمبر علیه السلام دا جبریل و او چې ته رالې نو ما ته وویل چې دا څوک دی ما ورته حارث ابن نعمان دی. نو ما ته جبریل وویل چې هغه بقره سورت بقره کې چې چاته الله خوشخبریانې ورکړي بدرین څه شول احد والا څه شولی نو چې دا اواز وکړو دا ملګري غونډ داسې بیا راجمع شول. پیغمبر علیہ السلام لگا اللہ پرشتے راولېږل. سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې الله 5000 پرشتے دلته رالیږلي دي. نو چې کله پیغمبر علیہ السلام دا شګې هم ویشتې او دا پرشتے هم رالې صحابه حضرات بیا راجمع شول او جنګ مخکې شیبه ابن عثمان چې څنګه دا موقع سارله چې پیغمبر نه څنګه بدل واخلي سره د دې نه چې دی راغلی د پیغمبر په ډله کې خو مسلمان نه دی. نو یو طرف ته خو راتاو شو ویې کته عباس ولاړ دی ترې دی خو ماته موقع نه راکوي چې ځکه چې صحابه دی تره زوی دی شا نه رالم نو دا ترې نه نقل دی چې شا نه رالم او ما توره خپله استعمالوله چې مې کتل نو په دې منځ کې داسې اور بل شو چې ما بیا مکمل اوسولم او د اور دومره بسر کې شو چې زما نظر ورسره ختم شو. او دویم ته نه بیا دا نقل دی چې کله ما تورې ایستنو چې مې کتل په اسونو باندې برګو اسونو باندې خلک سواري دي خو ایمان دی نه دی راوړی را مخکې شه نو په سینې راته لاس کېښود الله ته سوال وکړه الله د ده سینې نه شیطان وباسه. وایي چې درې کړه پیغمبر علیه السلام داسې وکړو ما ښکته کتل چې لاس یې لرې کړو ما بره وکتل نو بیا زما تمام حالت بدل بیا د ټولو نه ما ته محبوب مخ پیغمبر و ارسل راته بیا ګران پیغمبر بیا نبی کریم علیه السلام ته مخکې شه وجنګېږه مخکې شه چې کوم ده بیا مې د هغه دفاع کې جنګ کوو. بهر صورت چې کوم دی الله فتح مسلمانانو ته ورکړه
او دا کافران چې دې ځای نه وتښتېدل نو چونکې دی خو په حنین یوه وادي ده هرالته خپله ښځو ماشومان خپلو څاروو پسې ورسېږي نو چې هلته ورسېدل دې ځای کې خو جنګ ختم شو پیغمبر علیه السلام حضرت عامر اشعري رضی الله تعالی عنه ته ملګري ورکړه او ځان اوتاس ته ورسوه او هلته ورسره وجنګېږه چې پرې نه دی عامر اشعري رضی الله تعالی عنه د هغه ځای نه سیده لاړ چې کوم دی اوتاس ته دوی چې هلته رسېدل او هغه ځای کې خپل فوجونه بیا برابرول حضرت عامر صاحب پسې ورسېد او هغه ځای کې بیا جنګ شروع شو عامر صاحب شهید شو خو بهر کې هم جنګ یې وګټو دوی بیا د هغه ځای نه وتښتېدل نو څوک داسې و چې هغه ځان سره خپله ښځه او ماشوم بچی وتښته او لاړ او د چا نه پاتې شول روان هلک و مالک ابن عوف دی وتښتېد لاړ طایف ته ځان ورسو ځان سره چې کم مثال د هغه پوځ چې ورسره و هغه یې وتښته او بعضې لاړ بیا وروسته دا وړ مسلمانان شوي دوی طایف ته لاړل او دلته چې کوم مالونه هغه ترې په اوتاس کې پاتې شول نبی کریم علیه السلام چې دلته اوتاس هم دوی وتښتېدل او ښځې ماشومان او څاروي هر څه دلته پاتې شول نبی کریم علیه السلام اډر وکړ دا غونډ تاسو جعرانې ته ورسوئ او پیغمبر علیه السلام د حنین نه ډایرکټ لاړ طایف ته د طایف ته لاړ چې کوم دی او هلته مال جعرانې ته لاړ نو بیا د طایف مختصره غزا انشاءالله بیا ذکر کوم پر هغه جدا ده او کومه سکینه چې د مؤمنانو هغه جدا ده د پیغمبر سکینه بل شان ده خو فقه موقع ولاړ دی خو د استقامت غر دی دا نور حضرات لږ رسلو شوي دي دوی سکینه